یو صحابی دی قرآن شریف کې لري، یو صحابی نوم راغلی دی حضرت زید. پیغمبر علیہ السلام مبارک دی چونو دی د مور پلار نه چا تختولو. حکیم ابن حزام دی واغشته او ترور و خدیجه بی بی هغه ته وبخه، او خدیجه بی بی دی پیغمبر علیہ السلام ته وبخه. نو دی زید پسې بخپل مور جړل چې باران بشو، یاره چې د ما بچی به دی وخت باران ته یو کم ځای بل کنور به او جړل به د ما بچی بنور ته کسوري ته وای، او د سر نه به ویختو کله چیرونه به وی جړل به. د دې د علاقې خلک راغلو په مکه مکرمه کې حج په موقع دا زید ولیده. هلکه زید د حارثه زوی ویو، تا پسې خو د مور ډېره جاړي چې هغې واپس لاړل. نو الې ووي ستاسو بچی خو په مکه کې دی د فلانکو خلکو سره. هغوی بلا تحفې تحایف راواغېستل او رالل نبي علیه السلام ته کېناستل، وی تاسو ډېر ښه خلک کې او په خلکو احسانونه کوئ، او تاسو عبدالمطلب او د قریشو خلک د حاجیانو خدمت کوئ. نبی علیه السلام وی د مقصد هم څه دی، زما صفت هم شروع کړه. وی صاحب زمونږ یو ماشوم بچی دی او تا سره دی، او ته چې څومره مال غواړې نو مونږ یې درکوو. غلام نه دی، مونږ نه چا تختولی دی. او مور ورپسې جاړي. حضور پاک وی دا خو اسانه خبره ده، زه یې راغواړم چې تاسو سره ځي بې پیسو بس تاسو یو روپۍ دنه نه غواړم. خو ګور یو ټکې دی، که ځي د سره نه نو په زور به نه بوځي، ځکه چا چې ماشوم لوی کړي که نه بیا چېرته لوی کېږي، په زور به نه بوځي. زمونږ خلق چې مونږ سره څوک وي نو مونږ قوم څوک په زور نه رخصتوو. هغې وی صاحب په دې فیصله ده، بس هغې خو مطلب دا چې د پلار وویني او د مور دا خبرې واوري نو مونږ سره په منډه به ځي. زید یې راوغوښته، زیده دا پیژنې څوک دی؟ بابا مې دا څوک دی فلان کې، دا څوک دی فلان کې، تا پسې راغلی دی. مور در پسې ډېره خفه ده، که ته ځې نو تا ته اجازت دی دوی سره لاړ شه. هغه وی زه خو نه ځم. هغې ورته وایي ته غلامۍ ژوند غوره کې، ته خو بلا جیداد دی هلته او بلا قوم دی دی، نوکران خو ستا ګرځي، نو ته د غلامۍ او د نوکرۍ ژوند غوره کې، اصیل ژوند پرېږدې. وی تاسو څه خبر یې؟ ما له خدای پاک د رسول الله مبارک غوندې پلار را کړی، داسې پلار په قسمت میلاویږي. او ما له خدای پاک د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده، او د حضرت فاطمې او د حضرت زینب په شان خویندې خدای پاک را کړي دي. دا نعمت پرېږدم؟ هر څه دي نه، دا نعمت ته پرېږدم. هغې ډېر ورته وي نه، هسې د مور ملاقات له به درځم، ستا خو دا غېږ نه پرېږدم، دا خو ما ته الله را نصیب کړې ده. دا ولې؟ دا د حضور پاک اخلاقو. پلار نه علم او حضور پاک اخلم، مور نه اخلم او حضور پاک اخلم، رونه خویندې او بادشاهي نه اخلم او حضور پاک اخلم. خو نبی علیہ السلام ته هم ګوره که نه چې هغه د هر څه قربان کړل. نبی علیہ السلام وی ښه نن نه پس به زید د حارثه زوی نه وایې، زید ابن حارثه، نن به وایې چې زید ابن محمد، زید د محمد زوی صلی الله علیه. دا زما بچی، دا زما زوی شو. او څونه مینه یې وه ورسره. د دې زید زوی دی ښکلی او د زوی نوم یې اسامه و، هغه د رنګ نه تور و. هغه ماشوم بچی اسامه یو ځل د پیغمبر علیه السلام په دې رون ناست و، د غلام زوی کڼې بېدله. عایشه بیبي وی ما نبي علیه السلام ته چې دا ماشوم راکړه چې دا پوزه وله پاکه کړم. وی نه عایشې، قسم دې په خپل مبارک لاس یې وله پوزه پاکه کړه. حضور پاک چې څوک داسې کوي وای هغه سره به د خلکو مینې که به نه، د خپل غلام د زوی حضور پاک چې د دواړو جهانو سردار دی، یوازې د مکې باچا نه دی، د خپل غلام د زوی قڼې په خپل مبارک نیازبین لاس پاکوي. دا ته خوی وایي. وی ما ته چې عایشې احبیه مینه ورسره کوه، فاني احبه، ځکه زه ورسره مینه کوم. دا د حضور پاک اخلاق. د ورونو اخلاق دوه قسمه دي، یو د خدای پاک په جانب کې او یو د بندګانو. د خدای به هم نه خفه کوې، بس دا لنډ پوټۍ خبره مې درته وکړه. که الله دې خفه کړه نو د خدای سره دې بد اخلاقي وکړه، او بنده به نه خفه کوې، که بنده دې خفه کړه دا د بنده سره بد اخلاقي ده. دا دوه خبرې شي، او دا مونږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی، او دې دپاره دنیا ته تشریف راوړی دی. بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق، د دې دپاره دنیا ته راغلیم چې خلکو ته بهترین او ښایسته ښکلي خوی وښیم، او داسې معاشره جوړه کړه د صحابو چې
چې ناشنا خویونه پکې د پلار او د زوی په منځ کې خشته تعلقات، د ښځې او د خاوند په منځ کې خشته تعلقات، د ګاونډیانو په منځ کې خشته تعلقات، د استاد او د شاګرد په منځ کې خشته تعلقات، دا څونه ښکلې معاشره. دا ګوره ټول د حضور پاک بهترین اخلاق او خشته خوی دی. هغه وحشي رضی الله عنه چې د حضرت حمزه سره څونه لوی ظلم کړی، د کفر کې کړو، کفر هغې ته موږ ظلم وایي. اوس خو صحابي دی چې نبی علیہ السلام ته مخامخ راغی، کېناست، انت وحشي، ته وحشي؟ هغه وی او زه وحشي. انت قتلت حمزه، د ما تر حمزه تا وجلی دی؟ او ته څه وایي؟ قد کان من الامر ما بلغک، دا نه وایي چې او ما وجلی دی، دا خو بیا ادبیه کې راځي. وی صاحب چې تا ته کومه خبره رسېدلې دی ټیک ده. حضور پاک ورته څه وایي؟ وی تا ته چې ګورم که نه دې مخ ته، نو ما ته د خپل تره مخ یادېږي. د هغه نه پوزه هم پرې کړې وه، سترګې هم تیستې وې، غوږونه هم ترې پرې کړي وو، شونډې هم ترې پرې کړې وې، روزې هم ترې. نو ما ته نو که ته دا قرباني کولی شي جهاد لرې ولېږم؟ وی بلکل دا قرباني کولی شم. وی ښه نو هر څه درته معاف دي. نن سبا به څوک داسې وکړي؟ وی صاحب ما چې دا دومره ظلم زیاتې کړی دی، ای باس الاسلام یهدم ما کان قبله، مسلمانان سره هر څه لاړل دوړه شو. دې ته خشته ښکلې خوی وي. په حیواناتو متعلق د ښکار د بچو په ورځو کې به ښکار نه کوئ، چې کله د مارغانو یا د اوسۍ د بچو ورځې ښکار مه کوئ. د هغوی په حق کې غلا مه کوئ، ډاکه مه کوئ. دا خشته ښکلې خویونه مونږ ته ښودلي دي. نورونو مونږ خبره دې پورې کوله چې مسلمانې د حضور پاک مبارک سره به د هغه محبت او مینه او د مینې یو څو مقصد دي، یو څو تقاضاګانې دي، د هغې بیان مې شروع کړی. یو مقصد څو؟ هغه دا چې د هغوی ادب او احترام به کوو. دویم مقصد څه؟ د هغوی تابعداري به کوو. دا مې تېرو جمعو کې ویلي دي. او نن مې دریم مقصد بیان کړ چې د هغوی په شان ښایسته ښکلي خوی، اخلاق او کردار به خپلوي. الله ذوالجلال دې زمونږ د حضور پاک په شان ښایسته خوی نصیب او د هغوی په شان ښکلي اخلاق دې الله زمونږ نصیب وګرځولی، او الله دې مونږ د بد اخلاقو نه وساتي. چې دا کله وفات کېږي یو 2-3 ورځې مخکې روت جومات ته او په منبر کېناسته او په دومره تکلیف باندې روت. بخاري شریف کې راځي چې 2 صحابو نیولې او قدم مبارک یې نه شو اخیستی، نو دا خپې ورپسې په ځمکه راښکلې کېدې او دې ګوتې یې په ځمکه کرښه راښکلې وه. دا مره تکلیف او سر مبارک یې تړلی او په څادر سر یې خوږېده او په منبر یې کېنم. او څه فرمایي؟ لاول لومبې وصیت کوي الصلات، د مونځ ګورې خیال ساتئ، د مونځ به ډېر خیال ساتئ. مونځ ډېر انتهایی اهم شی دی. نمبر 1. دویم څه وایي؟ وما ملکت ایمانکم، د وینځو غلامانو، نوکرانو، امسایو، مزدورانو، بې کسو غریبانانو به ډېر زیات خیال ساتي. نو ګورئ وفات وخت کې ورسره دا فکر دی. دې سره اخلاق ښه کېږي که نه؟ چې یو سړی د غلام سره ښه خوی ساتي او د نوکر سره ښه خوی ساتي، نو هغه به هم قدر کوي، هغه هم عزت او احترام به کوي. د غلام، نوکر، وینځې او دارنګې د همسایو ښه سلوک به کوئ. قسم دی حدیث پاک کې راځي، وی چې کم نوکر دله ډوډۍ پخه کړه، وی ځان سره ډوډۍ ته کېنوه، او که نه هغه د سره نه کیني شرمیږي، او یا ته نه کینې نو د هغې خوراک نه لږ وله ورکه. وی تو او لوګې خو په هغه تېر شوی دی. د غلام متعلق وی او وی چې ته څه اغوندې نو غلام له دې هغه جامه ورکه. دا څومره ښایسته او ښکلي خوی دی. الصلات، د مونځ خیال ساتئ. لومبې اعلان د مانځه دی. دویم وما ملکت ایمانکم، د وینځو غلامانو، نوکرانو، همسایو چې د لاس لاندې دي. دا معنا هغه زمانه کې وینځې غلامان د به معنا وکم د لاس لاندې چې ستا کوم خلک دی، د هغې لحاظ او خیال ساتئ. او یو بله موقع کې فرمایي النساء، د ښځو خیال ساتئ.
فإن كنا عوان فی ایدیکم، دا ستا په لاس کې قیدیانې دي. کته ورته وایي چې پلار که رضه نو ځي به، او کته ورته وایي چې مزه نه به ځي، نو دا ښځو به خیال ساتئ، ظلم به پرې نه کوئ. داسې ښه شته ښکلي ښوي. صحابو سره به یې خوشطبي کوله، ناست به ورسره، کبر پکې اډونه. وی که د بار نه به څوک رالل، نو نبي علیه السلام به یې روپېژندنه چې حضور پاک پکې کم یو دی. وی داسې به یو ځای صحابو سره ناستو، خوشطبي به یې کوله. حضرت انس ته به یې وی یا ذا الاذنین، ای د دوه غوږو خاونده، نو دوه غوږه خو دار چی. یو بیبي وله راله، وی صاحب ما ته دوا وکړه چې ما خدای پاک جنت ته بوځي. وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي. په ژړا شو، هسې مونځونه کوم او هسې خواری کوم. وی نه، حضور پاک ورسره خوشطبي. وی ګوره بوډی به جنت ته نه ځي، تا به خدای پیغله کي، ځوانه به دي کي، نو جنت ته به بیا ځي. ښځه خوشحاله شو. یو سړی راغی، وی صاحب ما له یو اوښ راکه سفر لپېدم. هغه صحابي ته وی دله د اوښ یو بچی ورکه. وی صاحب د اوښ په بچي څه کوم، زه خو اوښ غواړم غټ چې سفر پې وکړم. ولې وی اوښ د اوښ بچی نیسه. دا خوشطبي بیا کوله. یو بل صحابي د بانډې نه براته حضرت ظاهر رضی الله عنه، هغه به پیغمبر علیه السلام لا د باندې نه سبزي ترکاری راوړله. نو پیغمبر علیه السلام به ورته وی دا زما بانډه ده، بانډه. خاندل به یې ورسره، او هغه ډېر زیات خوشطبه او د شکل نه تور و. نو یو ځل هغه په بازار کې څه سودا خرڅوله. نبي علیه السلام غلې غلې شانه ورغې ورغې ورغې، او د شانه یې وله سترګې پټې کړې، لاس یې وله په سترګو کېښه، لکه دا ملګرو سره کوي که نه کوي، په سترګو یې د شانه ورته لاس کېښه. داسې ګوره دا خشته خوشطبیعتي. دی من هو څوک دی، څوک دی، من هو څوک دی، څوک دی، څوک دی. او نبی علیه السلام خاندي او سترګې وله په لاس کلکې نیولې دي چې دی پوه شو چې دا خو حضور پاک مبارک دی. نو زر یې لاس شانه تاو کړل، او د پیغمبر علیه السلام د ملا نه شانه ته لاسونه را تاو کړل، او دا خپله شی وه پورې مږله. حضور پاک پرېښود، نو په سر یې وله لاس کېښود. وی دا مریې خرڅوم څوک بې رانه والي. اخو مریې نو، اخو اصیل انسانو، یې ټوقې ورسره کولې. دا مریې خرڅوم څوک بې رانه والي. او ته څه وایي؟ وی صاحب ګورې کوټه به وخېجم، په چا که دې خرڅ کړل کوټه به وخېجم، درته به مې واپس کي. حضور پاک ورته څه وایي؟ وی لکن عند الله لست بکاسد. وی که خلک درته کوټه وایي، خو د خدای په نس کرئ. داسې ښکلي خوی د ګاونډي متعلق چې ښه خوی چلوه، ظلم مه کوه، جګړه مه کوه، خیال ساته. که ګاونډي دې په سفر وي، د هغه د بیبي خیال ساته، او د هغه د بچو خیال ساته. او که کور ته دې ښه میوه راوړه، ښه خوراک راوړه، نو ګاونډي له حصه ورکه. که نه شي ورکولی، نو بچو ته دې ووایه چې پټې وخوري. الله اکبر، چې د ګاونډي بچي خفه نه شي. موږ نن اسخا کیلې راوړو، نو پوستکي بار غورځو چې هغوی ورته خفه شي. د مشر قدر کوه، دا اخلاق دي. د کشر په سر لاس را کاږه، کنزل چاته مه کوه، د بل مور مه کنځه. دا څونه ښکلي ښې. وی د خدای په نزد خراب سړی هغه دی چې خپله مور کنځي. الله رسوله وی خپله مور به څوک څنګه وکنځي؟ وی ته چې د بل مور کنځې، نه ستا مور کنځي که نه کنځي؟ دا خپله مور تا په خپله وکنځله. که تا د بل مور ته کنځل نه وی کړې، نو هغه به ستا مور ته کنځل نه وی کړې. دا څومره ښکلي خوی دی. کنځل مه کوه، ښځو ته مه ګوره، په لاره چې ځي سترګې اوچتې ښکته که. او ښځو ته هم وایي چې بربنډې به بار نه ګرځئ، په بورقو پړونو کې پټې ګرځئ، خپله حیا محفوظ او ساتئ. نوکر ته وایي د خپل مالک خیال ساته، قدر عزت کوه. مالک ته وایي د نوکر خیال ساته. دا څومره ښکلي خوی دی. کور ته چې د سامان راوړه، زوی له مخکې مه ورکوه، لور له ورکه. ګوره په لور زیات رحم دی، ګورې چې په دې هم تاسو پوه کړم. د هغې وجه څه ده؟ ځکه لور د پردي کور شی دی. تا کری 10 کاله 15 کاله 20 کاله تېر کړل، د بل کور له به ځي. خدای خبر بیا د کره راپرېږدي که نه راپرېږدي. او خدای خبر دلته خو د نیازبینتوب ژوند دی، چې هلته بیا څه ژوند دی. داسې که نه، هلته بیا څه ژوند دی. نو وی دا له اول لور له ورکه. ولې د لږ ورځو میلمنه دا کره ناسته ده، زوی خو دې مستقل دی، دا خو دې غټ وارث دی. نو لور دې کې د ماشوه به خوشحاله شي. او ګورې دې باندې تاسو تجربه وکړئ چې زوی له دې ورکه غونډې یې خوري، او چې لور له دې ورکه نه هغه رور له کېدو ورېږه لالاله مې کېدم چې هغه راشي. دا څومره ښکلی اخلاق او خوی.
لونه به یې جمدی خښول، اسحق به یې نه ورکو. حضور پاک وله باقاعده حقوق مقرر کړل چې په میراث کې دی څه ده، مهر کې دی څه ده، او د خاوند په مال کې دی څه ده. دا خشته ښکلي خویونه او اخلاق موږ ته د دواړو جهانو سردار ښوولی دی.